دا بیګاله که خیری هر شپه چې وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو زمونږ د کوم مسلمانانو زړونو کې چې دا ارمان وي چې موږ ته الله جل شانه د دواړو جهانو سردار مبارک صلی الله علیه وسلم دیدار په خوب کې را نصیب کړي. د هغه ورونو دپاره پیر حزب الله جان صاحب دامت برکاتهم العالیه یو ښکلی مزیدار او لنډ او جامع درود شریف هغه ښودلی دی وظیفه چې څوک دا درود شریف وظیفه کړي خو په شرط د دې چې په محبت او شوق سره وي او دا شوق وي د زړه نه چې موږ د دیدار را نصیب شي د محمد صلی الله علیه وسلم نو الله جل شانه به زر ته زره دې ورونو ته دیدار ور نصیب کړي. دا درود شریف تاسو واورئ او انشاءالله العزیز به وظیفه کوي. دا دو درود شریف دی دا یاد کې مرګري لږ ماته وګوره هغه چمن والا مو ګوره ټول مرګري ټول یو ځل ووایه وصلی الله علی حبیبه سیدنا محمد و آله وسلم وصلی الله علی حبیبه سیدنا محمد و آله وسلم. دا بیګاله که خیری هر شپه چې وي 400 کرته او داسې کې ووایه انشاءالله د نبی اسلام دیدار به الله پاک نصیب کړي. مخکې ورځو کې ولک ټیلیفون کوي دغه درود شریف مې ووایي نبی اسلام دیدار مې نصیب شو. موږ سره یو طالب و سخت کال څه کم 100 کرته رسول الله مبارک په خوب کې لیدلی ملګري هماته غوږ کېده کنه بیا به دنه ایر شي. وصلی الله علی حبیبه سیدنا محمد و آله وسلم سو کرتا 400 بار. او زموږ د حضرت مفتی سے مبارک دا لومبی نوم چې د چا دی مفتی اعظم پاکستان امام الاولیاء حضرت عبدالس مولانا مفتی محمد فرید سے رحمت الله علیه دا غي وظیفه ده اللهم صل علی سیدنا محمد النبی الامی ټول وایي اللهم صل علی سیدنا محمد النبی الامی اللهم صل علی سیدنا محمد النبی الامی. دا 3 جمعې زر کرته د جمعې په شپه وایي دا درود شریف هغه چې هره شپه وایي 400 کرته او دا 3 جمعې زر کرته انشاءالله الله پاک به د دیدار نصیب کړي. عزتمندو نن به ډېرو خلکو دفتر کې زیري اسې لګولي او ډیوټي به یې نه کړی او ما دا دواړه درودونه په تاسو باندې 3 ځله ووایي شپږ ځله شو. الحمدلله ستاسو ازیری روزه مبارکه کې شپږ کرته ولګېده. الحمدلله درود شریف ویل دا د رسول الله مبارک سره خپل ازیری لګول دي او چې درود شریف یو بنده ووایي نو رسول الله مبارک ته پرشتي یو سیده دې ځای نه او هلته نبی علیہ السلام ته داغه بنده ذکر وکړي او داغه د پلار ذکر ورته وکړي چې پلان کې د پلان کې زوی د پلان کې خاندان نه پتا باندې درود شریف وي او الله پاک جو کې چې روضه مبارک سره ودرېږو آداب سره بیا دا عقیده ولرو چې روضه مبارک سره نبی علیہ السلام په خپل باندې اوري او د لري نه د فرشتو په ذریعہ باندې هغه رسول شي. الله بیګاله سره زما د خپل پیغمبر دیدار نصیب کا الله قدر وکا. هذا واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. ان شاء الله ختم بکیږي او د هغې نه به بعد به حضرت شیخ صاحب اختتامي دعا کوي. تلو کوشش مه کوئ کم ماشومان چې د هغې ختمونه دي هغوی به ان شاء الله اوس ختم قرآن کوي. دلته سټیج ته بر راځئ.